بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه الجزء الاول حصه اول د دې درس نمبر 40 دی او سبق نمبر 14 دی. په دې درس 40 کې زموږ سبقونه شوي دي او لفظي ترجمه هم شوې ده او ان شاء الله نن به موږ تمرین وایو. په تمرین کې موږ له یو سوال راکړی په عربی، یعنی په عربی کې ترجمه وکړئ. د اردو د جملې راکړي وایي د دې جملو تاسو په عربی کې ترجمه وکړئ. نو یو طرف ته د مذکر جملې را نه راکړي دي او هغې لپاره به د مذکر اسم اشاره استعمالوي، بل لپاره مؤنث الفاظ راکړي دي او د دې لپاره به د مؤنث اسم اشاره استعمالوي. دې خو قواعد راکړي دي، یو ذاک دی، یو ذالک دی، یو تلک دی. دا ذاک او دا ذالک دا دواړه د مذکر واحد مذکر لپاره راځي. دا ذاک عموم د اسم اشاره ده، دې ته اسم اشاره وایي. دا د اشارې لپاره استعمالیږي او د مذکر مفرد واحد ته وایي، یو کس ته وایي. مفرد یو کس ته مفرد هم وایي، واحد هم ورته وایي. نو د مذکر مفرد یعنی واحد دپاره استعمالیږي دا ذاکه. خو چې کله دا مذکر درمیاني فاصله کې وي، نه ډېر لرې وي نه ډېر نږدې وي، درمیاني فاصله کې وي، نو هغې لپاره موږ ذاکه استعمالوو. ټیک شو دي. او یو ذالکه دی، ذالکه دا هم اسم اشاره ده او دا هم د مفرد واحد یعنی واحد مذکر دپاره استعمالیږي. خو چې کله دا مذکر ښه لرې وي، چې ډېر لرې وي، هغه دپاره موږ ذالکه استعمالوو. چې یو کس مذکر وي او ډېر لرې وي، نو هغه دپاره موږ ذالکه استعمالوو. ذالکه زیدون، هغه زید دی. او چې د هغه نه لږ رانږدې وي، موږ ته لږ رانږدې وي، نو هغه دپاره موږ وایو ذاکه ولدن، هغه هلک دی. ذاکه ولدن، هغه هلک دی. او چې کوم راسه بلکل نږدې وي، موږ وایو هذا ولدن، دا هلک دی. چې نږدې وي هغه دپاره هذا، چې لږ لرې وي هغه دپاره ذاکه، او چې ډېر لرې وي هغه دپاره ذالکه. نو دا ذاکه او ذالکه دا هم د واحد مذکر دپاره راځي. او دا تلکه د مؤنث دپاره راځي چې لرې وي، چې یوه کسه وي، یو مؤنث وي، یو مؤنث وي او موږ نه لرې وي، ښه لرې وي، نو د هغه لپاره به تلکه استعمالیږي. چې ډېر موږ سره نږدې وي هغه لپاره به هذه استعمالیږي. مؤنث چې نږدې وي نو هغه لپاره به هذه استعمالیږي. او چې مؤنث موږ نه لرې وي او چې که لږ لرې وي او که ډېر لرې وي، د هغې لپاره موږ دقه تلکه استعمالیږي. د مذکر لپاره چې لږ لرې وي نو ذاکه، او چې ډېر لرې وي ذالکه. او که مؤنث موږ نه لږه لرې وي او که ډېره لرې وي، د هغې لپاره موږ دا یو لفظ اسم اشاره ده، ذالکه تلکه. نو دا هم اسم اشاره ده، د مفرد یعنی واحد مؤنث دپاره استعمالیږي. خو چې کله دا مؤنث لرې وي، نو د لرې دپاره تلکه استعمالیږي او د نږدې دپاره هذه استعمالیږي. دغه شان د مذکر لرې دپاره ذالکه او لږ لرې دپاره ذاکه او نږدې دپاره هذا راځي. ٹھیک شو. نو اوس په دغه اسم اشارې چې دي دا به مونږ دغه الفاظ معنی راله راکړي دي، دا جملې راله راکړي دي، دې ته به مونږ لیکو. نو دې اړخ ته مذکر جملې دي او دې اړخ ته مؤنث دپاره. نو د لرې دپاره دي، نو مونږ به دې وہ مسجد ہے، نو دې دپاره به مونږ ولیکو ذاکه یا داسې ولیکه ذاکه مسجدون. نو دا ذاکه مسجد، نو عرب چې دي هغوی په آخري حرف تنوین نه وایي، هغوی وایي ذاکه مسجد هغه جومات دی، ذاکه مسجد هغه جومات دی. اردو کې وہ مسجد ہے. او میدان ته په عربۍ کې میدان وایي، او وہ د وہ معنی ده ذاکه میدانون. نو عرب چې دي دا تنوین نه وایي، هغوی وایي ذاکه میدان، هغه میدان دی، ذاکه میدان، وہ میدان ہے. او وہ گھر ہے، گھر ته په عربۍ کې بیت هم وایي، دار هم ورته وایي. نو دار مؤنث دی او دا بیت مذکر دی. نو دې لپاره به موږ ولیکو ذاکه معنی ده هغه، وہ د دې وہ دپاره دا ذاکه استعمالیږي. او ګر دپاره بیت استعمالیږي. بیتون ذاکه بیتون، هغه کور دی، ذاکه بیت هغه کور دی، ذاکه بیت هغه کور دی. وہ چارپائی ہے، چارپائی کټ ته وایي، کټ ته. نو او وہ دپاره به دقه ذاکه استعمالیږي، ذاکه. او چارپائی ته سریر وایي، سریرون، ذاکه سریرون هغه کټ دی. نو عرب آخري حرف باندې تنوین نه وایي، هغوی وایي ذاکه سریر هغه کټ دی، ذاکه سریر هغه کټ دی. وہ سړک ہے، سړک ته شارع وایي، شارع. او وہ دپاره دا ذاکه استعمالوه. ذاکه معنی ده هغه. شارع سړک ته وایي، شارع. عرب تنوین نه وایي آخري حرف باندې، هغوی وایي ذاکه شارع
هغه سړک دی वो कौन है اوس تپوس کوي چې هغه څوک دي سړی دی هغه څوک دي نو هغه لپاره وایي من معنا د څوک او ذاکا من ذاکا دې لپاره به بیا دا سوالیه نشان لګي من ذاکا هغه څوک دي من ذاکا هغه څوک دي لري دنه او سړی وي هغه لپاره وایي من ذاکا هغه څوک دي من ذاکا هغه څوک دي اردو کې वो कौन है نو اوس وایي वो طالب علم है वो طالب علم है نو د वो لپاره ذاکا راځي ٹھیک شو ذاکا او ذاکا طالب او په عرب کې اخري حرف باندې تنوین نه هغه ذاکا طالب هغه طالب دی वो منشی है منشی کاتب ته وایي لیکلو والا ته وایي لیکلو والا ته په عربی کې ورته کاتب وایي ٹھیک شو نو वो د لپاره ذاکا راځي ذاکا کاتبون دی کاتبون لیکلو والا ته منشی وایي نو کاتب عرب چې دی په اخري حرف تنوین نه وایي هغه وایي ذاکا کاتب هغه کاتب دی منشی دی هغه لیکلو والا دی ذاکا کاتب वो लिखने वाला है वो मुंशी है هغه منشی دی لیکلو والا دی او مؤذن چې څوک اذان کوي هغه ته مؤذن وایي نو د هغه لپاره به موږ ولیکو ذاک مؤذن نو عرب په اخري حرف تنوین نه وایي هغه وایي ذاک مؤذن هغه مؤذن دی او वो سعید ہے سعید هغه وایي سعید دی سعید د چا نوم دی هغه لپاره वो د لپاره ذاک استعمالیږي ذاک هغه سعید هغه سعید دی سعید هذا ذاک سعید لري دی نو لري لپاره ذاک راځي او نږدې لپاره هذا راځي مذکر لپاره نو دا ذاک مسجد ذاک میدان ذاک بیت ذاک سریر ذاک شارع ذاک من ذاک هغه څوک دی ذاک طالب ذاک کاتب ذاک مؤذن ذاک سعید دا موږ جملې راکړي دي اوس پسې دی و د مؤنث الفاظ دي د مؤنث جملې راکړي دي او د هغې به انشاءالله موږ عربي کوو نو د لرې مؤنث لپاره تلک راځي نو تلک غرفتون تلک هغه کمره ده غرفه چې دی دا په عربۍ کې مؤنث ده او نو دا لیکل کېږي غرفتون نو عرب اخري حرف باندې تنوین نه وایي او ګول تا په ګول تا چې وقف کې نو هغه به ها ساکنه وي نو تلک غرفه هغه کمره ده تلک غرفه هغه کمره ده وہ کمره ہے لرې لپاره تلک راځي نو اوس وایي تلک شجرتون عرب وایي تلک شجره هغه بوټی دی بیا وایي وہ سورج ہے هغه نور دی نور نو عرب د هغه لپاره تلک استعمالوي او دا نور چې دی دا مؤنث دی مؤنث سماعي دی دې کې د مؤنث علامات نشته خو دا عرب دې ته مؤنث وایي نو موږ به ورته مؤنث وایو نو تلک شمسون هغه نور دی تلک شمسون دا مؤنث ګوره مؤنث هغې ته وایي چې هغه اخره کې ګول تا وي نو د شمس په اخره کې خو ګول تا نشته خو دې ته مؤنث سماعي وایي سما معنا چې موږ د عربو نوم داسې اورېدلی او مؤنث دا عرب دغه ګڼي مؤنث ګڼي نو موږ به ورته مؤنث وایو د تلک شمسون هغه نور دی वो साइकिल है साइकिल ता दराजा वही और वो दपारा तिलका इस्तेमालीगी नो तिलका दराजा आगा साइकिल दे तिलका दराजा आगा साइकिल दे निज़ीर पर हाज़ी दराजा दा साइकिल दे लरे पर राजी तिलका दराजा आगा साइकिल दे और मोटर दपारा सैयारा राजी और लरे दपारा तिलका राजी नो तिलका सैयारा माना मोटर तिलका सैयारा हागा मोटर दे तिलका सैयारा आगा मोटर दे और निज़ीर पर हादी सैयारा दा मोटर दे निज़ीर पर हादी मुअन्नस पर हादी इस्तेमाली लरे पर तिलका इस्तेमाली और हवाई जहाज ता तैयारतुन वही तैयारा नो द मुअन्नस ता नगेर पर बंगोली को तिलका तैयारतुन हागा जहाज दे तिलका तैयारतुन हागा जहाज दे او د خزی ته امرأه وای نو تلک امرأتون دی د کاف د وجه د کاف د فتحې د وجه نه د حمزه د حرکت ختم شو نو دا به موږ وایو تلک امرأتون هغه مؤنث ته ماشومې ته بنت وای نو موږ وایو یا طفله ورته وایي طفله ٹھیک شو
वो बच्ची है वो هغه ماشومه ده هغه لپاره وایي تلک طفلتون تلک طفله طفلتون تلك طفلة تلك طفلة वो माँ है تلك تلك هذا مور ده تلك نو عرب وي تلك اغي دا تنوين نه وي اوقف کړي تلك تلك او वो فاطمه है هغه فاطمه ده هغه لپاره به وي تلك فاطمه تو دي تلك فاطمه نو دا زموږ سره الدرس الثالث دا غي دا پوره مشق نو ان شاء الله دې طریقې سره دا مشق حل کو په خپل کاپو کې ولیکو او دا یاد کو ان شاء الله نو عربي ویل او پویدل دا به مونږ ته آسان شي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام